نو په دې وخت کې چې کوم دی سعید بن جبیر رحمه الله چې کله د روان که بس هغه په خندا شه. نو د حجاج بن یوسف ته ویل چې څنګه دې وخندلې؟ هغه ورته ویل داسې مې وخندلې چې اللهم یا الله رب اللهم ای الله غر هذا الفاجر حلمک، ای ربه دا ظالم چې دا ستا صبر دوکه کړی دی، او چې کله دا ظالم دې ظالم ته شهید کړم نو ای الله دې په لاس باندې بل مظلوم چې کوم دی هغه مه شهید کړې ته. دا دعا سعید بن جبیر رحمه الله هغه کړې وه. نو سعید بن جبیر رحمه الله یې بوته او هلته په یو میدان کې څادر ورته خور کړ او په هغه څادر باندې حجاج بن یوسف ظالم د دغه سعید بن جبیر نه سر غوڅ کړ او وینه ورته چې کوم دی هغه تویه کړه. چې تویه کړه نو دې نه وروسته الله رب العالمین پر حجاج بن یوسف ظالم باندې یو ترخه تبه راوسته، یو خطرناکه تبه ورباندې څه کړه هغه راوسته. چې ورباندې راوستله نو په دې کې دا سعید بن جبیر رحمه الله شهید چې خدا ظالم د چې به وایي کله دا سترګې پټې کړې نو په دې خوب کې به راغی نو په دې خوب کې به چغې والې چې مالي ولسعید، سعید زما سره څه کار دی؟ هذا السعید، دا خو سعید دی، خذوا عني، دا سعید زما نه ونیسئ. نو کله چې هغه بیدار شي د خلکو یې تپوس وکړه چې سعید خو نشته دی، ته څنګه وایې چې دا سعید دی او سعید زما سره څه کار دی؟ وایي قسم په الله چې زما سترګې پټې شي وایي سعید بن جبیر سره چې کوم دی توری او ما وایي ما نه پرېږدي. دا د ظلم وجه وه چې الله رب العالمین ته خوب واخیست، الله بې خوبه کړه، الله بې تبه راوسته په دغې ظالم باندې. نو انشاءالله د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه واقعه به ذکر کوو. د حجاج بن یوسف ظلمونه او د سعید بن جبیر رحمه الله شهادت چې ان شاء الله د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه شهادت واقعه هم ذکر کوو چې دا حجاج بن یوسف ظالم چې کوم دی شهید کړی دی. سعید بن جبیر رحمه الله چې دا یو بهترین تابعی دی، حجاج بن یوسف ظالم چې کوم دی دا په شهادت باندې رسولی دی. او سعید بن جبیر رحمه الله چې دا د خپل کړي نه شړلی شوی او د حجاج بن یوسف نه به چې کوم دی کله په یو ځای کې پناه اخیستله او کله په بل ځای کې ترې نه پناه اخیستله. په د اخر کې سعید بن جبیر رحمه الله دا راغی په مدینه منوره کې په یو کور کې پناه واخیسته. چې کله په دغه کور کې پناه واخیستله نو یا خو دا ده چې د کور والاو شیطاني وکړه د حجاج بن یوسف ته چې زما په کور کې سعید بن جبیر رحمه الله دی. او دویم دا ده چې حجاج بن یوسف ته فتح ولګېده چې سعید بن جبیر په مدینه منوره کې د فلاني په کور کې دی. نو چې د فلاني په کور کې دی همداسې پسې عسکر ورولېږل. کله چې ورغی عسکر چې ګوري سعید بن جبیر رحمه الله د قرآن کریم تلاوت ته ناست دی، د قرآن کریم تلاوت کوي. نو په دې وخت کې چې کوم دی د حجاج بن یوسف عسکر ورته ویل قسم په الله ای سعید بن جبیره چې ته ماته دومره ډېر ګرانې چې بې انتها ماته ډېر ګرانې او ته وتښته او زه به حجاج بن یوسف ته ویم چې ما نه دی لیدلی، خدای خبر دی چې په کوم طرف باندې به راتلی. نو په دې کې ورته سعید بن جبیر رحمه الله ویل چې تر څو پورې به زه د دې ظالم نه پټېږم، کله به یو ځای له ځم او کله به بل ځای له ځم. همداسې د عسکر چې کوم دی سعید بن جبیر رحمه الله ونیو او راوسته د حجاج بن یوسف مخې ته. چې کله راوسته نو سعید بن جبیر رحمه الله ته یې وویل حجاج بن یوسف چې ته شقی بن قصیر ته سعید بن جبیر نه یې. نو سعید بن جبیر رحمه الله ته په جواب کې ویله چې زما دا پلار چې و زما په دې نامه باندې ستا نه خفې ده، زه سعید بن جبیر یم. نو په دې وخت کې چې کوم د حجاج بن یوسف ظالم امر وکړه چې تاسو خپل جلاد ته امر وکړه چې دا سعید بن جبیر چې کوم دی بوز او مشرق ته ولاړه څټ وره دا څټ ووه. کله چې دغه جلاد دغه سعید بن جبیر رحمه الله بوته چې کله د مشرق طرف ته ولاړه څټ مخامخ نو په دې وخت کې ورته ویل چې ولله المشرق، مشرق هم د رب العالمین دی، څنګه تاسو د یو بېګناه انساني نه هغه توی کوئ. نو په دې کې چې کوم دی جلاد حجاج بن یوسف ته ویل چې ګوره دا خو وایي چې ولله المشرق داسې یو آیات یې ویو. نو هغه ورته ویل چې دا څه شول په طرف د مغرب باندې واړوئ او ته ویې ووایئ. نو هغه وویل ولله المغرب او مغرب هم د رب العالمین دی، تاسو څنګه د یو بېګناه انسان این هغه توی کوئ. نو په دې وخت کې ته حجاج بن یوسف ظالم ویل دا وینه چې کوم دی په دې ځمکه باندې توی کوي. نو هغه ورته سورې طه دا آیات ویو چې منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. الله فرمایي د دې ځمکې نه مې را پیدا کړي وي او بېرته به په دې ځمکه کې وردننه کړم تاسو، دا ځمکه خو د رب العالمین ده. نو په دې وخت کې چې کوم دی سعید بن جبیر رحمه الله چې کله داسې روان که بس هغه په خندا شه. نو د حجاج بن یوسف ورته وویل چې څنګه دې وخندلې؟ هغه ورته ویل داسې مې وخندلې چې اللهم یا الله رب اللهم ای الله غر هذا الفاجر حلمک، ای ربه دا ظالم چې دی دا ستا صبر دوکه کړی دی او چې کله دا ظالم دې ظالم زه شهید کړم نو ای الله د دې په لاس باندې بل مظلوم چې کوم دی هغه مه شهید کړې ته. دا دعا سعید بن جبیر رحمه الله هغه کړې وه.
نو سعید بن جبیر رحمه الله بوته او الته په یو میدان کې څادر ورته خور ک او په هغه څادر باندې حجاج بن یوسف ظالم د دغه سعید بن جبیر نه سر غوڅ ک او وینه ول چې کوم دغه توې کړه چې توې کړه نو دین ورسته الله رب العالمین پر حجاج بن یوسف ظالم باندې او ترخته برا وسته یو خطرناک تبه ور باندې څکله هغه را وسته چې ور باندې را وستله نو په دې کې دا سعید بن جبیر رحمه الله شهید چې خدا ظالم د چې به وکړه د سترګې پټ کړل رسول په خوب کې وراغه نو په دې خوب کې به چغي والی چې مالی ول سعید سعید زما سره څه کار دی هاذا السعید دا خو سعید دی خذوا عني دا سعید زمانه ونیسئ نو کله چې بغره بیدار شي د خلکو یې تپوس وکړه چې سعید خو نشته دی ته څنګه وایې چې دا سعید دی او سعید زما سره څه کار دی وی قسم په الله چې زما سترګې پټې شي وی سعید بن جبیر سره چې کوم دی توری او ما وایي ما نه پرېږدي دا د ظلم وجه وه چې الله رب العالمین ته خوب واخیست الله بې خوبه که الله پې تبه راوسته په دغې ظالم باندې نو انشاءالله د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه واقعه به ذکر کوو